د مونځ په هر رکعت کې د الحمد نه مخکې بسم الله ویل پکار دي. صرف چې ته مانځه ته د سر نه نیت وتړي نو په لومبي رکعت کې به سبحانه شروع کې ولا اله غیرک پورې دلته دام سنت ته او د الحمد نه مخکې په لومبي رکعت کې اعوذ بالله او بسم الله ویل دي. باقي چې ته هر یو رکعت ته پورته کېږي که دویم رکعت دی که دریم رکعت دی که څلورم رکعت دی ته به اول بسم الله الرحمن الرحیم وی د هغې نه پس به الحمد شروع کې. د بعضې کسانو دا عادت جوړ شوی چې هر رکعت ته پورته کیږي نو بسم الله الرحمن الرحیم نه وي ډایرک الحمد شروع کوي نو دا غلطي ده او د دوی نه سنت پاتې کیږي. خدا یاد ساته که بسم الله پاتې شو نو په دې ګورې سجده سهوه نشته دی. که چا په قصد پرېښود او که چا نه غلطۍ کې پاتې شو د سنتو د ثواب نه به محروم شي، خو نه مونځ دوباره کول شته او نه پې باندې سجده سهوه شته. دا مسله ختمه شوه. دویمه مسله دا وکړه چې مانځه ته د سر نه نیت وتړو سبحانک اللهم درنه ولا اله غیرک پورې دا پاتې شو ډایرکټ الحمد شروع کړه نو دلته تا نه سنت پاتې شو سجده سهوه پې نشته دی او دوباره مونځ راګرځول دا نشته. دا مسله ختمه شوه. بله مسله دا وکړه چې د سنتو په دریم یا په څلورم رکعت کې د چا نه صورت پاتې شو ډایرکټ په ولدوالین آمین ښکته شو رکوع ته لاړې نو دا یاد ساته چې په دې غلطۍ باندې په ده باندې سجده سهوه څه شوه جي واجب شو دی به سجده سهوه کوي ځکه په نفلو او په سنتو کې تش رکعتونه نشته. نفل که دوه کې او که څلور کې دا به ټول ډک کې په هر یو رکعت کې د الحمد سره صورت یو ځای کول یا د قرآن کریم څه آیاتونه یو ځای کول دا واجب دي. نو چې ته د سنت یا د نفلو په هر یو رکعت چې وي او ته په ولدوالین امین ښکته شو صورت یا قرات پاتې شو نو واجب پاتې شو نو په تا باندې سجده سهوه څه ده جي واجب ده په آخر کې به سجده سهوه کې. دا مسله ختمه شوه. بله مسله دا وکړه چې د قیام په حالت کې د اتحیاتو په غلطۍ کې شروع کړه نو په تا سجده سهوه شته که نشته نو دا یاد ساته که د ثنا په ځای د اتحیاتو ویله لکه نیت دې وتړو او سبحانک اللهم په ځای باندې اتحیاتو دې شروع کړی بیا در یاد شو نو بیا د الحمد ویله او بیا د صورت ویل دا یاد ساته چې د ثنا په ځای اتحیات وي نو په دې سجده سهوه نشته دی. که د الحمد په ځای باندې چا اتحیات وویله نو دلته پې سجده سهوه راله یا الحمد پوره وویله او د الحمد نه پسې د صورت په ځای باندې اتحیاتو شروع کړی ده نو د صورت په ځای چې اتحیات وویل نو په ده باندې سره راله جي سجده سهوه راله. بله مسله دا وکړه چې په رکوع کې یا په سجده کې یو سړي د قرآن آیاتونه شروع کړه قرات یې پکې شروع کړو رکوع او سجده کې خو به ته تسبیحات وې سبحان ربي الاعلی سبحان ربي العظیم به وې خو یو کس په غلطۍ کې د قرآن قرات پکې شروع کړو نو دا یاد ساتئ چې دا د قرات ځای نه دی خو که چا پکې قرات وکړو نو په دې باندې سجده سهوه نشته دی. دا مسله ختمه شوه. بله مسله دا وکړه چې د ماسپښین یا د مازدیګر مونځ ته ولاړې جمع کې او دې کې خو قرات پټ کول واجب دی او تا په غلطۍ کې ښکاره شروع کو قرات نو دا یاد ساته که درې آیاتونه دې پوره کړي ښکاره او یا د دې نه سیوا نو په تا سجده سهوه لازم شو آخر کې به سجده سهوه کې او که د درېو آیاتونه نه دې کم ویلي دي او فوري خاموش شولې نو بیا در باندې سجده سهوه نشته. دا مسله ختمه شو. بله مسله دا وکړه چې د پاسېدو رکعت دی او ته دغه قضیې کې په سوچ او په شک کې پرېوتې نه پوره کېنې او نه پاسې او د ناستې په حالت کې دا سوچ کې چې کېنم او که پاسم نو که دومره وخت ناست وې په سوچ کې چې څومره وخت کې درې کرته سبحان الله ویل شي نو په تا سجده سهوه لازم شوه اخر کې به سجده سهوه کې او که د دې نه کم وخت ناست وې او فوري پاسېدې نو بیا در باندې سجده سهوه نشته دی. دا ډېره هم مسایل دي او چې مسلمانانو رونو سره شریک کړي نو زمونږ او ستاسو دپاره به صدقه جاریه وي. وصلی الله علی النبی.